بعد الإخلاص وقبل العبس. بعد الإخلاص وقبل العبس. ترتیباً د سورتونو د قرآن نه 53 او په نزول کې 23 نمبر. د مسئله قیامت نرستو مسئله توحید. مسئله قیامت نرستو چې شي مسئله توحید. په دې صورت کې دوه دعوی دي چې لات وغیرہ په حاجاتو کې مبلای. لات منات په حاجاتو کې مبلای. دا د نظام زندگی خلق نه دي، بوتان دي. او ملائک په الله زورور نه دي. د دې متعلق به آیاتونه راځي. ملائک په الله زورور نه دي. اولاد ملات په حاجتونو کې مغواړي. لات و منات په حاجتونو کې مرابله او مغواړي. ملائک په الله زورور نه دي. په ابتدا کې تمهید، په درمیان کې تسلی او زجر. په ابتدا کې تمهید، په درمیان کې تسلی او زجر، آخر کې خلاصه صورت. والنجم بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا. او دا صورت چې ده بعد الاخلاص وقبل العبس. والنجم اذا هوا، هوا معنی څه چې ارتاو شي یا ډوب شي ستوري. ما صاحبکم ما ظل صاحبکم، زوال چې ورته لار معلومه نه وي. وما غوا، غوا چې سره د علم نه بیلاری نو زوال امی جاهل ته وي، قابل اصلاح دی. او غوا مولا زدی ته وي، دا قابل اصلاح نه. فکان قاب قوسین او ادنا، دسې لنده یو ځای کړي چې دشمن تر دواړه برابر وي، مورچې یو شي، ډلې شي، دې ته ویل کېږي. ځکه چې قاب ویلی شي مابین د وتر او د مقبس ته، لکه لنده خلکو جوړه کړي په موټې یې نیسلی د دې منځ کې دي ځي ته. لیکن علامه د تصنیع په مضاف الیه کې کافي ده د پاره د مضاف. او د عربو قانون دا چې د دوه تنو دوستي کېدله نو هغه به داسې شو لکه په دې کالام کې او په دې تله متې او په دې بره دیرونو کې د دیر کوهستان چې دی په دې کې اکثر ټوپۍ بدل کړي. ما ټوپۍ راوسته ده په سر مې کېښوده، د خپله ټوپۍ زما په سر کېښوده. نو دا لکه دوستانه شول. په دې به مرګ کوي لکه زموږ وطن کې د پګړۍ بدل کو. پخوا به څه وي چې دا زما د پګړۍ بدل نو هغه که به هر څنګه و بیا د هغه دشمن به خپل دشمن کړه. که هغه به یې تر زوی ولې نه خو هغه به سر به یې ننګ کړ. خو دغه به کې یو بد قانون چې ستره به یې بله نه کړ. بیا به دا زما ورور دی ما پګړۍ بدل دی بیا یې پرده نه کړه. مخکې اوس نه په تل لاموتۍ کې اوس هم شته. بیا ما یو ځل هلته تقریر کوم د خزانه دا څه کوه دوستانه کوئ د نغري د غاړې مه کوئ چې روح دې نه دی، ورې دې نه دی، واره دې نه دی. او دراره خو هم تندار سره پس د مرګ د ورور ترنه مضبوط فی العقل، خاوند د سختۍ په حکم الهي کې، یا ذو مرة ښایسته خوی والا، خاوند د حکمت. ثم دنا فتدلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة